دا احساس دی الله زمونږ او ستاسو په زړونو کې راولي د دې مورکۍ سره ضرور تعاون وکړئ دا خپله مور وګڼئ الله به اجر درکوي اوس لپاره مو چاته لاس نه دی نیولی خو دغه تور سړی د لاسه مو مجبوری نه ونیو خلکو ته مجبوری نه مو خلکو ته سوالونه کول خو الله پاک ډېر غفور ورحیم دا جی بالکل لرګی دی بالکل داسې به ونغی لرګی ته جوړ دی لرګی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد ام د پریاد ټي وی نه کتونکو تاسو ته معلومه ای ورځې مخکې د ملتان نه موږ یو مورکۍ پروګرام کړی و د چا چې خپه وچه شوی و جي دا زوی دی جي دوی موږ راوستل عدنان بی دی خادم دی دلته راوستل پېښور شرپا هسپتال کې میډمیټ کړو د هغې نه پس مو راوستل ریډنګ هسپتال ته لارج ته کومو کې چې د عدنان بی دی زموږ د ډاکټرانو سره میټینګ وشو چې د دغې مورکۍ نه به خپه کټ کېږي جي او دې کې د مرګ زیات چانسز دي په هغې باندې زموږ میټینګ اوس هم روان دی خو بهرحال موږ دغه یو غوښتنه کوو ستاسو نه جي دې غریبانانو 44,000 روپۍ کرایه ډکه کړې ده دلته د راتګ امبولینس له ورکړې ده جي واپس پمزي د دوی سره چا هم کومک ونه کو په ویډیو باندې دا ویډیو د دې دپاره کوو چې د دې سره مرسته وشي السلام علیکم عدنان بھائی وعلیکم السلام شاهد خان صاحب تاسو خبرې وکړې او خبرې تاسو یقینا ختمې کړې قدرمنو دا هغه ملګري دي کم چې څو ورځې مخکې شاهد خان صاحب او زمونږ رور خادم بھائی ټول تلي او د هغه مورجانې ویډیو کړې وه هغه د هغې چې کوم حالات و هغه ډېر کریټیکل و هغه ډېر زیات کمزوري و د هغوی حالات هغه بیا مونږ پېښور ته راوستو پېښور کې بیا موږ د ټولو ډاکټرانو سره یو ډېر ښه پراپر میټینګ وشو هغې وایي چې تاسو د دوی دا خپه بالکل مه کټ کوئ د دې د مرګ چې کومه خطره ده هغه په 100 کې 100 ده بالکل تاسو د دې سرجري مه کوئ د دې څه پاسبلیټي نشته دا ډېر کمزوري خلک دي جي مونږ چې د دوی بیکګراونډ وکتو زه ډېر زیات خفه هم شوم بله شپه ما د شپې یو ویډیو لا یې وچلوله په هغه ویډیو کې ډېر پښتانه داسې راغله چې هغه ویډیو وکتو د دوی هغه نمبر ته چاډورینګ ونه کړو مونږ هم ډېر زیات مایوسه شو دا ملګري مایوسه شو زه هم به د دې خلکو سره لږه مرسته پکار ده ګوره د 44,000 روپو وس د دې ملګرو نه کېدو زه دا خبره کوم بده خبره ده دا ملګري ولاړ هم دی خو د دوی چې کوم د امبولینس کړی وه هغه هم دوی چې کوم دی د خلکو نه په 1,000 او په 1,500 راغونډه کړې وه 8.5 غنټې مزل دوی چې کوم دی د میاوالي نه مخکې 100 کیلومیټر مخکې دوی راغلي دي او دا دومره ذلیله شو دا درېیمه ورځ ده چې یاره دوی په منډو په تړلو موږ د دوی سره دویمه ورځ ده د خیبر هسپتال د لیډي ریډنګ چې څومره ډاکټران دي زما خپله د هغوی سره ډېر ښه میټینګونه وشول او ښه مشورې پرې راکړې ډېر ښه سټاف دی د لیډي ریډنګ چې څومره ډاکټران دي یا د خیبر هسپتال دي ډېر قابلان ډاکټران دي د هغوی په مشوره باندې مونږ د ملګري سره هم داسې مشوره وکړه چې تاسو دا کور ته بوځئ مهرباني وکړئ د دې خلکو سره لږه مرسته وکړئ مرسته پکار ده دا ډېر کمزوري دي ډېر عجزانان دي ډېر سادهګان هم دي چې یو انسان خپله مور یوه نیمه میاشت په کټ کې ساتي او هغه چې کوم دی د هغې خپه خرابېږي او خپله ډېر همت یې کړی منډې تړلې هم والي دي خو چونکې دومره یو لاره ورته مخې ته نه وه نو ځکه د دوی مورجانې دا خپه خرابه شوې ده پښتنو د دې خلکو سره لږ سپورټ وکړئ دې به تاسو ته خپل نمبر ووایي په خپل نمبر ورسره رابطه وساتئ د چا څومره امداد کېږي څومره وس کېږي مونږ هم کوو لګیا یو دویمه ورځ ده مونږ هغه نه وایو چې مونږ څه وکړو ځکه هغه زمونږ د الله او د دوی معاملات دي خو به د دوی نمبر یې سره شیر کوم د دې ملګري نمبر سره شیر کوم ستا پرویز نوم دی که نه ندیم ډېر انتهایی او ډېر مخلصه ډېر ساده او ډېر نرم مزاج والا او ډېرې کمې خبرې کوي نو په دغه وجه دا مورجان دومره خرابه شوې م ده او د هغې خپه دومره ډیمیج شوې ده نمبر درته په سکرین چلیږي فورا موبایل راچوت کې دوی ته ټلیفون وکړئ د دوی حوصله افزایي وکړئ دوی سره 80 او 2 خبرو کې دا پړه باندې سوري شوي دي دا ډېر زیات غمزپلي شوي دي په 50 دن دوی دومره په ضلالت کې تېرې کړي دي موږ ته ټولې قصې وکړئ د دوی لږ سپورټ وکړئ ټلیفون رابطه ورسره وساتئ او د چا چې څومره ډونیشن دغه کېږي هغه ورسره وکړئ خاص د الله د رضا دپاره شاهد خانه دغه میسج به موږ وجه هم دا و چې ډیلې ورکړو چې بی دا خلک پښتانه وګوري او د الله والا خلک دي او په الله مین خلک دي چې هغه د دې خلکو سره مرسته وکړي نو ندیم خان زموږ ډېر پښتانه وروڼه داسې شته انشاءالله چې مونږ به تا ته پاتې نه راځو مونږ د خپلو پښتنو یو دعوا هم کوو چې انشاءالله په الله مین خلک شته تا سره به ولاړي د خیره سره تا سره به سپورټ کوي او انشاءالله د دغه علاج به هم جاری وي خو په کور به جاری وي نو د دوی سره لازم مرسته وکړي د زړه نه دا خبره کوم
چې ډېر زیات دردېدلې ډېر خفه شوم زموږ خپلې میندې هم شته نو هر سړی خپلې مور نظر دی دغې زنانه کې واچي ودې ګوري نو یقینا هر سړي ته پکې خپله مور ښکاري نو داسې د ندیم هم مور جان ده زموږ هم خپلې میندې په کور کې شته موږ څومره خیال ساتو څومره قدر کوو څومره په منډې ډاکټر له بوځو 50 دن دا غریب ذلیله شوی دی او د دومره منډې تړلې والي دي خو څوک د مخې د لارې د ښودو ورته نو نن چې کوم دی هسپتال ته راغلي ډونیشن ورسره وکړي سپورټ یې وکړي مننه شاهد خان صاحب ډېره مننه دا پروګرام دی الله کامیاب کړي او د دې چې څومره اجر او ثواب دی هغه د تعالی الله یو په سل ډله درکړي تاسو خپل نمبر ووایئ جی 0345 10 41 153 بیا یې ووایئ جی 0345 10 41 153 قدرمنو د دوی نمبر درته په سکرین ښکاري یو خبره کومه جی کیمرې ته مخامخ ودرېدل سوال کول دا د پښتون د پاره ډېره د افسوس خبره ده خو انسان مجبوره شي او بیا دا دومره بدبخت او بدنصیبه کورنۍ د یقینو کا ما په زندګۍ کې پیل ځل دومره بدنصیبه خلک ولیدل موږ اکثر په خپلو قسمتونو ویر کوو عدنان بی چیرې زه خفه یم ما او خادم بی چې کله لاړو نو د پلار لاس مات جی مور په کټ پرته د هغې خپه وچه شوې جي لرګی ته جوړ شوی دی 3 زامنې د 3 واړو خپې ماتې دي یو اکسیډنټ کړی جی په بل دیوال را پرېوتی بل هم اکسیډنټ کړی دی جی دا ډېر بدبخته دي بدنصیبه دي الله د دوی ته اجر ورکړي صرف یو سوال درته کومه کیمرې ته مخامخ کېدل پښتون لا زه ډېر خفه کېږم اکثر زه که تاسو کتلي د عملیاتو خلاف زه یو جنګ کوم داسې پروګرامونه نه کومه زه کې نه کوم خفه هم شمه چې دا غریبانان دنیا ته هم شرمېږي جی سوال وکړي د کیمرې مخې ته څوک ورسره مرسته مو نه کړي شکر الحمدلله موږ خپل نمبر یې نه ورکوو جی د دوی نمبر درته په سکرین ښکاري را روانه میاشت د زکات خیرات ده حقداره دی جی تفتیش کولی شي دا د ملتان نه مخکې جی میاوالي نه مخکې جی خوشاب ضلع ورته وایي جی هلته ژوند کوي یقینو کې هغه علاقې اوس هم داسې څنګه 60 کاله مخکې نن به زموږ ژوند ډېر ساده توب دی دا دومره ساده دی یقینو کوي جی چې خبرې هم صحیح نشي کولی ما او عدنان به او خادم به دا څومره ټیم چې راغلی د شپې جی 11:30 بجې د دوی سره منډې تړلې وو د دوی د مور هغه تکلیف هغه فریاد یقینو که موږ خپله مور ګڼو یو ها یو او دی او بیا زموږ دغه کوشش وو ډاکټرانو وی چې په خپه کټ کېدو کې د دوی زیاتر چانسز د ډیټ کېدو دي د مرګ دي موږ دوی ته وی چې یاره د اخري ورځې په کور تېرې کې چې څومره مې موږ به مرسته کوو ډېر کتونکي به دا هم وایي چې مایکونه هم راغستې خپله ورسره تر خپل وسه پورې کوو جي خو دومره نه یو جي نو مهرباني وکئ ضرور ورسره مرسته وکئ حقدار دی جی را روانه میاشت د زکات خیرات ده جی دا حقدار دی دوی سره خپل مرسته ضرور کوي د دې سره موږ پوره ټیم له اجازت راکوي د الله په امان اوس سهار چې کوم د ورځې ډاکټرانو مشوره وکړه نو په هغه میټینګ کې دا وی چې اپریشن ورته کوو دا دواړه ورونه دي د دوی مورکۍ ده دعاګانې کوي چې الله یې دغه اپریشن کامیاب کړي او د مورکۍ ژوند بچي مننه به وي جي قدرمن شي او لاس امداد هم ورسره وکړي تر خپل وسه پورې د دې نمبر درته په سکرین ښکاري مننه جي